جی بالکل د وخت موجود یم د سونو پښتونخوا کتونکو پښونه کې کم چې د پیر بابا مقام سره نږدې کلی دی او هغه ډېر زیات متاثر شوی دی پرون چې کوم توپاني باران نه پس کم سیلاب راغلی دی هغې سره د دلته ډېر خلک کورونه چې نه د هغې روان شوي دي ډېر خلک چې نه اوبه وړي دي ډېر زخمیان شوي دي او ورسره ډېر خلک چې نه هغه وفات شوي هم دي د وخت کې میډیکل کیمپ لګول شوی دی او میډیکل کیمپ دلته چې کوم د صحت په اړه باندې کوم سہولیات یې غور کړي کیږي د پاک آرمي د طرف نه د پرنټر کو طرف نه دلته میډیکل کیمپ چې نه لګول شوی دی سیول ډیفنس طرف نه د وخت کې خلک راځي هغه ته چې نه امداد ورکړي کیږي دوايان هم چې نه دلته موجود دي فرست ایډ چې نه دلته ورکړي کیږي امبولانس هم چې نه دغه موجود دي او د وخت کې ما سره موجود دی ډاکټر صاحب دغه نه تاسو کو دلته کم قسم فیسیلیټیز ورکړي کیږي او تر اوسه پورې څومره خلک چې نه دینه فیسیلیټیټ شو سلامونه جی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام نوم سره جی زما امراد علي نوم دی ډي ایچ کیو ډګر هسپتال سره مې تعلق دی جی دا دلته مونږ د آرمي په وساطت باندې سیول ډیفنس او آرمي والا مونږ راغلي یو چاته سو ایمرجنسي مسله راځي بینډیج هم شته پایوډین هم شته سرجیګاز او کاټنو هر میډیکل فرست ایډ چې دی هغه زموږ سره جی اویلیبل دی دلته سو د کلی په اړه باندې سوای چې څومره کلی په اړه دا دغه دا دي چې تقریبا 200 دفعه سه بو ډېر باډیز ملو شوي دي انجرډ په کوم ډېر کسان دي او اوس ته حال شیولي لګیا دي د انسان د بس خبره نه ده جی شیولي لګیا دي او اکا دوکا کټي ویلا شي لکه روباسي په دې امدادي کاروانو کې چې نه پاک پوج شانه بشانه چې روان دي غلو منی چې نه کېدار د کېوالي سره بالکل جی پاک پوج زموږ سره امدادي خوراک سیستم هم کړی دی د راشن سیستم هم کړی دی مکمل میډیکل فیسیلیټیز دی هغه مونږ ته اویلیبل کړي دي جی او مونږ هم بس د دې د بس چې سدي هغه دی کړي دي جی بلکې ټول ارګنایزیشن او الخدمت والا سیول ډیفنس او پولیس او زموږ نور ټول عملی شانه بشانه ولاړ دي جی د دې سیلاب زدګانو مشا باندې د وخت کې پاک آرمي خپل اکټیویټیز چې نه کوي په هر موړ باندې په هر اړه باندې د چې خدمت کې که خلکو درشتلو خبرې که د خلکو د کورونو د مسلو خبرې د فیسیلیټیز ورکولو خبرې که پر اسکو داغه ته چې نه میډیکل خبرې او که هر قسمه امدادي د دې په وخت کې پاک پوج په شانه بشانه چې لاړ دي او دغه مدد کې امداد چې نه کوي